نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو کله چې وای مسلمانان یو بل ته مخامخ شي او هغه مسلمانان په یو بل باندې توري روکاږي اسلحه په روکاږي وی قاتل او مقتول دوانه جهنميان دي صحابه کرام عرض کو د الله رسول د قاتل خو پتشته چې سړی وجلې د جهنمی دی مقتول به ولې جهنمی وي الله رسول فرمای وی قاتل خو هغه او وجلو د وجه د مخلد فی النار چې څومره د عذاب ته آب ورته ورکړی کیږي او مقتول چې جهنمی نه نو دم د هغه د وجلو اراده کړې وه نو هغه نیتم د هغه د وجلو وي غم جهنمی دی خو د هغه په جهنم کې سخت سزا ده چې چا وجلې دی او چې چا نه دی وجلې اراده کړې ونه د په عذاب کې لږ تخفیف شانته دی په یو حدیث کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی دا الله رسول ارشاد فرمایلو وی کم سړی چې کله مسجد تراشي بازار کور پریک دی او منز لراشن وی دا جماعت سره منز د نور منزونو په نسبت باندې اویش درجه بلند وی او دا سړی چې کله او د سو کی مسجد ترانه نوزی وی د تک راتک دی مسجد پورې وی دام د نیکه اجر لیکل کېږي بیا چې کله دی په مسجد کې کینی کچرته منس کوي نو د دې اجر زیات ته او کده اسم ناستوي د عبادت د اجر او ثواب ملاويږي تر دې پوری کده الله الله کوي ذکر الله کې مشغوله وي نو فرشتي دل د بخنه او د رحمت سوالونه کوي او الله توي الله وي د توبه قبول کوي وي د چې کله د مسجد نه اوزي الله د دې بنده توبه قبول کړي وي نو اصل د انسان هغه اراده د چې کم خلوص پکې پروتي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل وی الله نیکه نازل کی درته او خل چې دا نیکی دا نیک عمل دې پدې با اجر درکو دائم او فرمایل چې دا بدی دا بد عمل دې د دین ازان او ساتن او اغیم او فرمایل او کم سړی چې کله نیکه کولو اراده وکي او د لا نیکی نه د کړي سم مجبوره د وجنه د نیکه نه پاتې شو هغه مجبوری ورته مخه تراغه نو وی الله بد د پنامه اعمال کې د دې اجر ولګي وی کله چې د عمل وکي اخلاص سره وکي نو یو پلس چډیر خلوص پکې او سوا نیکو اجر بد د پنامه اعمال کې ولګلی شي او کله چې یو سړی بد عمل اراده وکي وی د ترسو پورې بد عمل نوی کړي د پنامه عمل کې د بد عمل هغه سزا نه ملاويږي نو دا د الله هغه رحمت ته چې انسان له د بد ارادي په صورت کې نیکی بدی نه لیکي او نه پدې کې د مجرم دی خو چې نیک اراده دې مکلا کړي د نه الله درله په اجر لیکي نو دا د الله رحم دی یو روایت کې راځي بخاری شریف حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ دین روایت ته دیوی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نمبر د ویو درې مرګری په سفر باندې روان هغه درې مرګری چې کله یو غار ته ننوته شپه پر راغنوي په غر مخه ته چرته غټ کانه را پریوته د غر لار بند شو نو دی وی یره بس دلته مرګ دی واپس وتل نشتا خو یره بروسه په الله باندې وا په الله باندې یقین وو یره وی چې الله سکول شي غبل سوک نشي کوله درې واړوي وی خپل نیک اعمال الله ته مخه ته کوي الله ته نیک اعمال کړي د اغه په وجه باندې بدا کان لري شي ګن لري کیږي د یو سفر مرګره را پاسي اغه مرګره ودرېږي وی الله وی زبا چې کله شپې راغم وی زرا ایوم غړي بيزي به می سرولې او د شپې چې کله زه یو ځل کور ته راغم نو وی مور او پلار می ودو زما عادت بداو چې ما به کله چيله اول شلي زبراغم اغه په خپل والدین الاول ورکول خپل بچو خپل به منسکل نه غلامان له چاله من ورکول
وی یو ځل د خپل عادت په مطابق باندې ناوخته شو را باندې وی کله چې زه راغم او مې کته وی مور مې ودوه وی زه ورته سر ته ودرېدم وی هغه پیاله هغه لوښی مې ورته نیولی وی هغه پا نسې د وی بچي مې په خپو کې لوغړېده چې مونږ له راکه مې تر څو مې والدینو نه یې خوړلې نه یې څکلې چاله نه ورکوم وی په تر دې حده پورې چې دا شپه پکې تېره شوه چې کله شپه کې مې د مور سترګې راوغړېدې هغه څنګه راویښه شوه نو وی مور ته مې ونیوه چې دا ته وسکه نو وی مور مې چې کله وسکل وی هغې نه پس مې خپلو بچو له ورکه خپله مې وسکل خپل غلامانو له مې ورکه نو وی ما وی الله که دا عمل محض ستا د رضا دپاره کړی وي نو الله د دې عمل په وسیله درنه سوال کوم دا کاڼې لرې کې وی کاڼې د ځای نه لږ وخوځېده وی وخوځېده خو یې هغه کاڼې داسې و چې لکه هغې کې څوک نه شو وتی بیا دویم کس ته وی ته خپل څه عمل مخې ته که او ورته وی زما د تره لور وی زما خوښه وه وی هغې ما سره نکاح ونکه نو وی یو ځل هغه مجبوره شوی ما هغې سره داسې عشق وکړو چې لکه عام ښځه او خاوند به یو بل سره عشق نه کوي زما ډېره خوښه وه خو هغې ما له رانکه وی یو ځل قحط سالي راغه وی په دې باندې حالت راغه دا مجبوره شوه وی مجبوره کې دې ما ته لاس ونیوه وی کله چې دې لاس ونیوه نو په دې وخت کې وی ما دې نه خپل غلط خواهش د نفس خواهش پوره کولو التجا وکړه وی دې راته وی چې ګوره داسې مه کوه وی د سلو د وی د سونی چې کم دینار وی یو سل شل مې وله ورکه وی هغې ما له موقره که مجبوره و بچي د لوږې مړه کېده وی زه چې کله ورغم وی کله مې هغې نه خپل ضرورت پوره کولو اراده وکړه وی هغه راته وایي ای نوجوان ای ځوانه وی د الله نه ویرېږه ګورې دا مهر چې دی وی د هغې نه بغیر ته ما سره دا کم غلط کار کې د دې نه ځان وساته وی ما په زړه کې الله ستا یره راوسته محض ستا د یرې نه هغې نه راووتم پیسې مې ورته پرېښودې الله که محض ستا د یرې نه دې نه زه راپاڅېدلی یم نو الله دا کاڼې لرې کې نو هغه کاڼې نور لرې شه دریم سفر کس وی ما سره یو مزدور کار کولو وی نور مزدوران هم وی ټول له مې خپلې پیسې ورکې نو یو مزدور پکې داسې و چې هغه د ضرورت په بنا باندې لاړه ما وله دیاړي ورنکه نو د هغه پیسې ما ضایع نه کړې راوامیغېستې وي ځان سره مې کېښې په هغې مې ګډې بیزې واخیستې او هغه ګډې بیزې مې څارلې هغې تر دې وخته چې هغې نه یو لوی ریوړ اوښان ګډې بیزې نوکران غلامان د هغې ته جوړ شو هغه لږو پیسو نه وی ډېر وخت پکې تېر شو وی ډېر وخت بعد دا سړی راغو وی د الله بنده وی ما له زما پیسې راکړه زما مجبوري ده وی ما ورته وی دا ټول هر څه بوزه دا ستا دي اته وی خندا را پورې کې ما پورې د خندا وشوه وی ما ورته نه خندا نه ده دا ستا هغه مزدوري وه ستا هغه مزدوري مې راوچته کړې وه او مې دې حد ته راورسوله وی یا د الله بنده وی یو شي زې پرې نښه هر